الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے رسول ایمان سلامت کی دے اللہ پاک و انسان بندے کو دنیا کے ڈھیر انتہائی زیادہ نعمتوں نے دی باغیر طول نعمتوں کے سر فہرست سے کتولنا اہم نعمت انسان بندے اللہ جل جلالہ کھڑا دا اگا انسان تا بغیر دے مشقت نہ ایمان حاصل دی شکر دنیا کی مخلق تا اللہ جل جلالہ دے مور کو گیش کے کو مفت کے اسلام ورکڑا ایمان یہ ورکڑا دے اللہ جل جلالہ کو دغه خلق باندې کو دنیا کے ډېر لوی غټ احسان دا او نعمت دا اللہ جل جلالہ دغه خپل دین نفاذ دے پورا چکیم دے انبیاء کرام سلسلہ شروع کړی وا و هغه کې د میجا اخري پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه کله د دنیا نه لوړه دغه ذمہ داری چې دغه مخ کې دین پلاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول وکړ هغه خپل امت ته پرېږدل. الله جل جلاله قرآن کې امت ته پر خطاب کوي ولتکم منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر کہ پتوسی کی یو جماعت دست خمخا کچار دا یأمرون بالمعروف چی اغا خلق شی طرف تر بیائی یعنی دی اللہ جل جلالہ دین خلق تبینوی دی نبی علیہ السلام طریقہ کار خلق تبینوی او دفرنگی لکسنگی دغا چار کی وسرا وینہون عن المنکر چی کیم خلق دی اللہ جل جلالہ دی احکامات خلاف لگیائی دی نبی علیہ السلام طریقہ کار خلاف پل زندگی تیروی اگا خلق کو دے اغی گنانا دے اغی خلاف طریقے نرمانی کوي او بندست خلق دی پر اللہ جل جلالہ نتیجہ بینوی چی اولائک هم المفلحون بیدغ خلق چی دغ دوا صفاتو بند متصف فی بدا کمیاب خلق دغرنگی اللہ جل جلالہ سورہ عمران کی فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تو سے پٹول امتوں کی بہترین امت ہوئی خود دے وجہ باندې چې تأمرون بالمعروف چې تو سے خلق ته د الله جل جلاله لیار ورته د دین حق تبلیغ ورکوي او په دین باندې تلې طریقہ ورشوي او د هرنګي ها لکه څنګه مخکې آیات کې د دغې صفات سره بل صفت ضروری و چې کوم خلق په ګناه کې مبتلا وي یا کوم خلق هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کار نه خلاف زندگی تروي هغه د اهل یار نه منی کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من رأى منکم منکرا فليغيره فبيده چې کله تاسو څوک ووینئ چې هغه په ګناه چاره کې مبتلا ده د الله جل جلاله شریعت د هغه دین خلاف لګیا ده نو فليغيره فبيده بتوسه هغه په خپل لوس قوت سره مالک وي یعنی کچرته طاقت وي چې ته په خپل ځون پیږي چې مو د لوس منی کول سره د خلق د ګناه پنځدي نو فليغيره فبيده بیا د لوس طاقت مسلمان استعمالوي هو کفا ان لم يستطيع کچرته دغه قوت دغه طاقت نه
چې زه څوک په لوس سره مانع کوم د قوتي کمزوری یم، نو به هغې وجه نبي علیه الصلاة والسلام دویمه فرمایي، دویمه مرتبه چې فبلسانه، بیا د زبان په ذریعې سره خلک پوهې کا چې دغه چار د شریعت او د دین د اسلام خلاف تو دغه مکه. خو که بیا هم انسان په دې باندې پوهېږي چې دغه قوت دغه زور مې نشته ده چې زبان په ذریعې سره څوک د دین خلاف لیارې نه منې کوه، نو نبی علیه الصلاة والسلام آخري درجه او په ټولې نه د ایمان کمزوري درجه بیانوي، نو وذلک اضعف الایمان سره اشاره کوي چې بیا فبقلبه، یعنی په زړه کې دغه خبره باندې خفا شه چې دا لګیا ده د دین خلاف لګیا ده، خو مکمل خاموش کېږه ما، ځکه د تو خاموشي دا د سره د قوت دلیل ګرځېږي. نو چې کله انسان هغه لوس قوت کې نشته چې ګناه مانع کړي، د هرنګې زبان قوت نشته چې په زبان سره ورته وایي، نو په ټولې نه اخرنۍ درجه دا ده چې د هغې ګناه نه او په زړه کې مسلمان نفرت کوي. اگر کمی چارے کی مصروف تا دے اگر چارے نبو مسلمان بے نفرت کری. نبی علیہ السلام فرمائی والذی نفسی بیدہی محمدن، دے اللہ پاک یعنی دے اگر ذات بندے میں دا قسم میں چے کم ذات پو قبضے کے دے مو روح تا نبی علیہ السلام فرمائی، یعنی اللہ جل جلالہ یدوی چے دے اگر پو ذات میں دا قسم میں لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، زب خامخا دی اللہ جل جلالہ دین تا خلق اربیایا، دی اللہ جل جلالہ دین بنور خلق تا مخی پلوگو، لتنہون عن المنکر، دی دغی سرا سرا بو خلق ما دی نور گناہون نمانے کاؤ، چه اگا پو گناہ کی مبتلا دی پو گناہ کی مصروف دی، آپ زد اغیر گناہ نمانے کاؤ. نبی علیہ السلام قسم فری، اب اللہ پاک نبی علیہ السلام فرمائی چه یوشکو ایبعثا اکابا منہو، یعنی قریبه بداسي وي چې کچیرتا یوشکو علیکم اکابا منه، چې کزده سي ونکا چې خلق دین خلق ته بیان نکا، خلق په ګناه کې مبتلا دي هغه نه باچ نکا، نو ان قریب په دوی باندې وبيو عذاب ار نازل شي. الله جل جلاله هو العذاب په دغه خلق باندې سي چې کوم خلق هغه په دنیا کې په ګناه کې مبتلا وي، د خپل ژوندۍ د الله جل جلاله د دین د نبی علیہ السلام طریقې کار نه مخالفت لري. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی چې ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، چې کله په دنیا کې خلق کلم کل گناہ شروع کی، د چا پروا بغیر په گناہ کې مصروف شي، نو ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، دغه قوم ولکه نیک خلق په دعاګانې وړي، خو هغه دعاګانې بل حق بیا نه کوي، هغه په نقصان داوي چې هغه کله په سترګې باندې یو مسلمان ویني چې ګناه کې مصروف تا، نو د بل مسلمان دا ذمہ داری ده چې هغه د دې ګناه نه منع کوي. لتنهون عن المنکر کې اشاره دي طرف ته ده چې کله انسان په ګناه کې مبتلا ده هغه د دې ګناه نه منع کا، او کچېرته انسان د ګناه نه منع نه کړ، د هغه ګناه دی وجه چې کوم سبب دی هغه ګناه دی وجه نه چې عذاب ارسي، هغه عذاب کې به دغه نیکوکار خلک سره شامل وي چې هغه د په ګناه باندې خاموش شوي وي. نبی علیہ السلام یو مثال بیانوي چې په هغه کې اشاره دي طرف ته د حدیث کې چې تو سه به مسلمان خلق چې کله څوک په ګناه باندې ویني او په هغه باندې خاموش کیږي نه، خامخا به هغه ته کدی لوس قوت وي هغه استعمال وکوي، کدی زبان قوت وي هغه استعمال وکوي، کچېرته دا نه وینو په ځکه به خامخا نفرت ونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي فضائل اعمال کې محمد زکریا رحمت الله علیه هم ذکر کړه چې کچېرته داسې وشي چې یو سمندر وي په هغه کې یو لانچ وي وا کشتي وي د هغه دوا چاته وي، ځنه خلک په پوسه چات کې وخت تیروي او ځنه خلک په لوندې چات کې وي، خدای لوندې چات ولا خلک سره وسایل د اوبه ولا د خوراک ولا دا ډېر کام وي، ټول سامان د پوسه چات ولا سره وي، نو د لوندې چات ولا خلک هغه پوسه چات ولته ورسي د هغې نه بار بار د اوبې مطالبه کوي یا د سامان مطالبه کوي، هغه وینه تنګ شي ته وایي چې بس تاسو داسې وکړئ چې سمندر کې لوندې د کشتۍ کې خورکای وکړئ په هغې باندې اوبه ترچکېږي هغه استعمال کوئ، خو میش طرف خپله پوسه مارسوئ. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دوی په کشتۍ کې لوندې خورکای وکړي د سمندر اوبه په هغې کشتۍ ترچکېږي، دغه لانچ په مکمل د اوبې نه ډوب شي، د لوندې حصه خو په هسې اوبې کې غرقېږي، بې سره چا پوسه کې خلک و آب یې ځون سره غرق کوي.
نو اشاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طرف ته کوي چې کله په دنیا کې خلق هغه په عذاب ګناه کې مبتلا دي د الله جل جلاله عذاب ته دعوت ورکړي کله هغه په سټیج پروګرامونه کې د هرنګ په غاړه بجانه کې هغه مصروف دي او د بل مسلمان ذمہ داری دو چې دغه خلق په منی کوي کچېرته معنی نه کړ دي هغه عذاب دی وجنه بدغه نیک خلق دي هغه عذاب کې سره مبتلا جبرائیل علیہ السلام تیوزی الله جل جلاله او فرمایل چې مړه لوړ شاف لنکای کلا هغه مکمل الټا کا پسټ یوړوا جبرائیل علیہ السلام روغال هغه کلی کې چکار لګوال نو یو بندای ولیداله چې هغه د الله جل جلاله په عبادت کې مصروف و واپس الله جل جلاله ته وړل چې یا الله چې د کیم کلی باندې کې تو مت حکم کړه چې الټا یوړوا خو ایک یو کس ته چې هغه د تو عبادت کوي حدیث شریف الفاظ دا دي چې هغه د سترګې رب یم رحم په دینه کم مقدار نه زیږي تو په عبادت کې مصروف ده یعنی 24 غنټه یا الله دې تو عبادت کوي نو زه چې په کلی دا الټا راو نو دغه کس سره سوا الله جل جلاله ته فرمایي چې دغه کس سره الټا وړوا ویلې لم يتمعر وجهه في ساعه قط یعنی دغه کس چې کله دغه ټول قوم په ګناه کې مبتلا ده د چهره باندې هدا نه محسوسېږي چې دغه خلک په ګناه کې مبتلا دي نو دا باد کوي دې وجه الله جل جلاله ته فرمایي چې دوی عذاب باندې د خلک یعنی اخري درجه د ایمان چې په ځکه کې نفرت منه وکا دا هغه درجه د ایمان نه نشته نو په دغه به سره الټا وړه نو غرض دا ده چې مسلمان په دنیا کې چې ژوندۍ تیروي د هغه عبادت په لازمي نه وي د خپل ذات رسې به محدود نه وي چې زه 5 وخت جماعت تسا پولیس کې واسی پرات تلاوت کوم روزانه صدقه ادا کوم تبلیغ کې درې ورځې لګاو جهاد کې سنگر ته 40 دن تیرو نه د مسلمان بوشان داوي چې د خپل ځون لازمي عبادت سره سره بل مسلمان تیار شي بل مسلمان د نبی علیہ السلام طریقہ شي الله جل جلاله چې د دنیا نظام قائموال د مسلمان چې په دنیا کې شروع سلسله وکړه اسلام ته بیا انبیاء کرام ته شروع کړ الله پاک ته د عبادت ضرورت خو نه وکنه څومره ډېر فرشتي چې هغه د الله جل جلاله عبادت کوي په رکوع حالات کې چې پیدا شوی دي تر تا قیامت په رکوع حالات کې د الله جل جلاله تسبیح پیدا د هرنګ زنه فرشتي د سجدي په حالات کې چې پیدا شوی دي تا قیامت د الله پاک لګیا دي تسبیح بیانوي نو الله پاک ته ضرورت د عبادت نه و د دنیا کې چې مسلمان پیدا کړ الله پاک فرمایي ولنبلو الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا مو چې د مرګ او زندگی پیدا کړ دې پورا چې زاد خلک په دنیا کې امتحان وکړو اوس امتحان په دنیا کې دادا چې فرشتي خو د الله پاک لګیا دي 24 غنټه عبادت کوي نو صرف عبادت په دنیا کې د انسان د خپل ذات رسې محدود نه وي بلکې نور خلق ته هدایت کوي لکه څنګه انبیاء کرامو سلسله اخیری پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ودرېدله هغه ډیوټي دا چې کله یو قوم دا کله بل قوم دا خلق ته دینی لارې ورشېلې د تلوار په ذریعہ سره مدیره زندگی ټوله په جهاد باندې تیر کړه خلق ته اسلامي لارې ورشېلا مکه زندگی ټوله په دعوت باندې تیر کړه خلق ته دین یال ورشېلا چې کله پیغمبر د دنیا نه لوړل د هغه زندگی د هغه څومره احکامات د هغه امتی ته پوزیشن نو اوس په امتی هر ټوله هغه چاره هغه طریقې فالو کوي چې خپل پیغمبر فالو کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مشرکین صرف په دیو جبان دمر تکلیفات ور کړی او چې هغه وایي چې تاسو دینی لارې طرف ته راشئ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندګۍ نه دا مسلمان په ذهن کې الریډي موجود وي چې کله زه دینی لارې دروازه دینی لارې دعوت کوم نو د مو به په دنیا کې مخالفت کیږي لکه څنګه د پیغمبر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سجده باندې حرم شریف کې پروت و سجده کول الله پاک ته عبادت کوله نو کفار مشرکین په دې وجه باندې چې تا خلق الله پاک طرف تربیای دی بوتونه نه منې کوي ځکه هغه بوتونه تخدای ورویل نو دی اوشولا چې کیم لروي اوجړي ګندګي اده ګندګي نه فول ډاک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سجدي په خلق کې ورکشش دوال دې پوره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سجدي نه اوس بیا سره چکیدای شي د هرنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سجدي په حالت کې دا یو کافر مشرک ارسی عقبہ بن ابي معيط د نبی علیہ الصلوۃ والسلام گردن ته پړکای یا رسۍ ورچولا غای پر زکوال
مقصد تکلیف ور رسول و ابو بکر رضی الله عنه وغال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ایا د سړی صرف په دی وجه باندې مړوي چې هغه د رب ذوالجلال طرف ته خلق اربي یا د رب ذوالجلال نما او کلی او د هرنګ د توسه بوتونه انکار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه تکلیفات موجود وو بلکې په دې مخ کې چې دوا قدمه لور شي تفسیر ابن کثیر لیکلی چې د ابو لهب دوا بچیو یو عتبه نو ما وای او عتیبه نو ما ابو لهب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچا و تریو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ضد او عداوت صرف په دې بنیاد باندې و چې پیغمبر ته ویل چې میش بوتونه پسې ما دغه خپل دین پرېږده و نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو دین حق تبلیغ لکه څنګه چې الله پاک خودم حکم به تکړه و هغه رنګ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین حق تبلیغ کوي د دې پروا کې بغیر چې مو رشتہ داران دې مو مخالفت کوي دې مو قوم دې مو مخالفت کوي خو د رب ذوالجلال حکم یې نه پرېږدي نو دغه عتبه او عتیبه اګه ټیم کې چې یا دغه حکم نو نزل شوی چې مسلمان به د کافر سره نکاح نه کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی بچي وي حضرت رقیہ رضی الله او حضرت ام کلثوم رضی الله دا دغه ابو لهب چې کوم دوا بچو عتبه او عتیبه نو دوه روایتونه د تاریخ کتاب لیکلي چې یا د دغه ما باندې و یا نکاح هم ته کړه و نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین حق تبلیغ شروع کړ د بوتونه مخالفت شروع کړ نو ابو لهب خپل زمانه ته وویل چې لوړ شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی ته طلاق ورکړ نو دا عتیبه چې کیمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې و اروغال کتاب لیکلی تفسیر ابن کثیر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګریوان نه رونی و هغه ولا لشکي کپڑا ورجا کړه بیا وجګي مخته ور ټوکړه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سایډ ته ولګیدل او ډایرکټ د پسې وویل چې مو د تو خپل لور ته طلاق ورکړه او صرف په دې باس نه ډایرکټ ته وویل چې مو چې کی مرور دا اگې ها د تو لور ته طلاق ورکړه دا درد صرف یو والد برداشت کوي شي هغه ته درد پاتې لاګي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پټک ویل بچای طلاق کړل او مقصد جنگ هغه په زوی باندې نه او کوم ځکه باندې یا په پیسې جیدات صرف په دې باندې جنگ و چې د رب ذوالجلال کلمه ویلې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل بچای ته هغه طلاق ته ورکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدعا وی ته وکړه اللهم سلط علیه کلبا من کلابک یا اللهم سلط علیه اسدا من اسدک الله پاک ته خپل شیرونه نه په تو باندې یو شیر مسلط کی دغه عتیبه چې کله واپس روغل خپل لور ته ابو لهب ته ټوله کیسه بیان کړه چې کله دا خبره ته وکړه چې پیغمبر په اخري کې متبد دعا وکړه نو د ابو لهب چهره تک زیړه شوله زکه په دې پیدا چې د حق پیغمبر د بد دعا کړي د مخامخ کیږي بهر حال د شام په سفر باندې دغه عتیبه او وسره ابو لهب روان وو چې کله وځي کې شپاور باندې روغله پیدل سفر وي نو دا څه خاص د میږ باندې جدید دور نه چې آلته کې به ارزوي کې هوټل موجود و کمرې به موجوده وي نو یو څنګه و آلته دوی پړاو چې ول د شام په سفر باندې تل چې دلته بشپاته رکو چې آلته دوی څنګه سامان او چوال دغه ایریه ولا خلک په دروغل چې توسه چې د کیم زوی کې پړاو او چواله دا ډېر خطرناک زوی ده دلته خوشیرونه ګرځي نو بهر حال هغه ابو لهب ته هغه خبره ذهن کې ورغله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمو بچی د په بد دعا کړي دا خو لکه چې حقیقت کیږي فهغه دې پر دوی مکمل تدبیر شروع کړ چې وای فرمیال چې د قافلې چې څومره سامان ده هغه ټول کښې د وای هغه چې کله ډمبر جوړ شي هغه باندې په پوسا او طیبه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا وته کړي وا دا په سامان پوسا باندې سملی به بده هغه ګیر چې پیره د قافلې ولا چې څومره خلک دي او په هغه قافلې په دغه سامان او طیبه باندې ګول چې پیره سملی دای په حفاظت کې شي خو الله جل جلاله پیغمبر دی الله جل جلاله محبوب به عزتی کړي وا هغه سره بدزبانی کړي وا دی هغه ته تکلیف پر رسولان چې بچای ته طلاق ته ور کړه وا یو شیر الله جل جلاله قوت ور کړ دغه قوت چې د انسان چهره بجندل هغه شیر شوري کړ شپې په وخت کې روغال کتاب لیکلی تاریخ سیرت ولا چې دغه شیر وو دغه عتبه باندې چې څومره کافلار توه د هر کس هغه چهره نه به بوکوال چې عتیبه کیمیو ده نو بیا به مخ کتنه حتی کې چې ګول چې پیره ټوله چهره بوکړلې اخر کې چې کیم عتیبه په سامان باندې په سمانس کې پروت و هغه ته روا چې سرنګي بو نه وکړ ډایرکټ حمله باندې وکړه کتاب لیکلی چې مکمل ټوټه ټوټه و چوال الله جل جلاله د خپل محبوب التکي انتقام او خپل خپل بدلای او خپل
نو دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دومره تکلیفات دا صرف په دې وجه باندې وو چې دین حق تبلیغ پرېږدوا، حق خبره پرېږدوا، حتی کې چې مختلف آفر یې ته وکړ چې کته دا غوړې دا به دیر کو، که سردري غوړې دیر به کو، کمال او دولت غوړې دیر به کو. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام به هغه یو زبان و چې نه، دین حق تبلیغ متعلق پاک حکم کړه دا او زه به یې کوم. ولهذا یو امتی چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقې کار باندې سي، دا کې دل نشي چې هغه په دنیا کې د دین حق تبلیغ کوي، حق مسله بیانوي، اده به څوک مخالفت نه کوي. خامخا په دنیا کې داسې خلک موجود وي چې کله هغه حق مسله بیانوي، حق بیان کوي یا حق وینا کوي یا حق تبلیغ کوي د دیني، هغه به مخالفت خامخا کیږي. دا د تاریخ نه ثابت دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ سوال وکړ، یا رسول الله د جنگ احد نه بعد په تو باندې چې ته تکلیف بیا غله ده. جنگ احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غشونه مبارک شي وسنه سم وینه ور باندې وتلی و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي، بخاری شریف روایت تو عائشہ رضی اللہ سوال ونه کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په ټولې نه زیات تکلیف د احد نه بعد هغه د طیف چې کیما ایمو ولا واقعا وا، طیف ته چې دعوت ته لوړ و ال د په باندې تکلیف ورغلو. سیرت کتابونه لیکلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قریش ته 10 سال تبلیغ په مکه کې وکړ او د هغه سره ډیر کم خلک هغه مسلمان شول، نو 10 سوکا هغه خلک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین نه منه. ځکه چې د چا ذهنونه چې په سونه کولونه باندې هغه دار جوړو، چې مثال کے طور پر نعوذ بالله مور رب هغه بوتا، نو داسې په وارث په دوی رزه په درې سلور کوله باندې چا د ذهن نه بدلیږي چې هغه ډایرکټ بوت پریش دی او رب ذل جلال اومني. په بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال چې کله هغه ته دعوت د دین حق ور کړ، هغه ډیر کم مخصوص خلک وسره مسلمان شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د مکې نه مشرق طرف ته تقریبا 50 میل باندې چې کیما اریاد او طائف څوک چې الدلور وي ته پاتې الله پاک ته مشته ټول بوزیان دا. نو الته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې طائف ته کله لوړ و، د مکې نه چې دا تقریبا 80 یا 75 کیلومتر زوی جوړیږي، په دې ټوله باندې چې څومره قبیله وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین حق دعوت ورکړه چې تاسو دغه بوتون لیار پرېږ دوی ای هغه شی مخالفت کوال چې هغه په سونه کولونه باندې دوی په ذهنونه کې. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حق لیار حق دین نه پرېږدوال، حتی کې چې طائف ته ورسېدل په لیار باندې څومره قبیله وي چا خبره سره ونه منله او دین یې قبول نه کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې طائف ته ورسېدل او مقصد منزل دغه طائف و، طائف زوی و، الته سردارانو ته کله یو سردار ته ملاقات ته، کله بل سردار ته ملاقات ته، کله بل سردار ته دین حق یې د بینوال چې بوتون پرېږده رب ذل جلال طرف ته ورشه، زه پیغمبر یم. بهرحال هغه د قریش نه 2 قدمونه نورې پسې ور تیر کړ. صرف دانا چې دین می سره قبول کی، بلکې خلک یې پسې جامه کړ چې داغه لیونای دا، داغه مجنون دا، داغه کاهن دا، داغه ساحر دا، په ګالې باندې ولوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو کرسی تاریخ کتابونه لیکلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود نه وینتله، حتی کې چې د کوم بیٹون شی وو ال تک هغه ته ویني ورسېدلې. شاید چې دا مبالغات دي خبرې نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات تکلیف مان کړ، حتی کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه درد کې د طائف نه 5 کیلومتر سفر په پیدل باندې وکړ. الته یو باغ او هغه باغ کې پناه وغوښتل، هغه ته نه وتل، هغه کسانې چې کیمه په غالي وشتل او پاس نه راوښتل. چې کله او پاس راوښتل باغی بوخ کې هغه د عتبه بن ربیعه او د شیبه بن ربیعه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنونو ټاپر دشمنونیو، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تکلیف دمره تکلیف و چې دشمن ته رحم ور باندې روغال بل بوخ کې پناه ورکړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي سلام په دغه سفر کې زید بن حارث رضی الله هغه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا کونه وروشتال، نو دای په بتور ډال و ته مخکې کېدل چې د کونه د په مو لاګي خو چې مو په محبوب باندې ونه لګي. حتی کې چې تاریخ کتابونه لیکلي چې د زید بن حارث ها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دغه سفر کې مختلف ځایونه باندې زخمونه لګیدلي وو چې دا په بتور ډال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جوړېدل. چې کله الته په هغه باغ کې پناه وغوښتله، نو دغه عتبه او د شیبه دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټاپر دشمنانو خپل عیسائی او غلام او عداس نمایو هغه ته ویل چې مړه اورې کستا انګور ویرا په پلیټ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انګور پیش کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې انګور شروع کوله، نو بسم الله الرحمن الرحیم دغه الفاظ یو ویل. هغه عداس غلام عیسائی دین باندې و،
نو هغه ډایرکټ ته ویل چې دغه الفاظ چې د تو ویل دا خدای طیف په ایریا کې هیڅوک نه ای، دا مطلب چې ټول کافر او مشرک دي. نو ته دغه الفاظ څنګه ته څوک یې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین سوال وکړ چې ته څوک یې؟ چې زه اداس نومه دو عیسائی دین باندې یم د نین و الکایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډایرکټ ته ویل چې انت خدای مو ورور یعنی پیغمبرای ورور یونس علیہ السلام ها الله پاک دغه حق دین تر لجلاو. نو د چې دا خبره اوریدله ډایرکټ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ هغه چاپی کړل، سونه چاپی کړل، شی چاپی کړل چې دا خو ته واقعي حق او سچ پیغمبر یې چې ته یونس علیہ السلام هم مانې، یعنی هغه د منال د پیژندال عیسائی دین باندې و. نو هغه نه پاسته دغه عتبه او شیبه چې کله غلام ولیدل چې نبی علیہ السلام شی چاپی کړی ډایرکټ راوښتل چې سم معاملات چې معاملات داسې چې واقعي د حق او سچ پیغمبر دا دته د هغه خبره معلومات شته چې هغه د پیغمبر نه مسوا هیڅ چاته نشته. دا واقعي پیغمبر د چې د خبره معلومات شته چې یونس علیه السلام مخکې هغه نین و الکه ته پیغمبر ارغلو. نو ډایرکټ دغه عتبه او شیبه بیا مخالفت کوي چې کسې ته مو ویل چې شهد انګور ویرا خو خیال غوا چې جادو در مندونه کې پتوې بیا جادو د نبی علیہ السلام مخالفت چې ان د بچا دین وی سره قبلوال په هغه باندې ډایرکټ الزام په نبی علیہ السلام هو خود الزام. دا خو د نبی علیہ السلام ستر ژوندۍ د 63 سال ژوندۍ مختلف کتابونه باندې کلی شوی دي چې نبی علیہ السلام کله ها حق دین بیان کړی دا نو د چا د مخالفت نه هغه پته شو نه ده. نو یو امتی ته چې کله د نبی علیہ السلام دغه طریقې کار پته شال چې د پیغمبر نه بعد دغه ذمہ داری دغه امتی دو چې هغه به لکه څنګه نبی علیہ السلام بو خلق الله پاک طرف تر وستل نو دا د هر مسلمان ذمہ داری دو. صرف دا ذمہ داری د تبلیغ ولا صرف د علما صرف د صلحاء او صرف د سیاسون علما اسلامی سیاست کې دا د هغه دغه ضروری دغه چار دی هغه نه دو. دا د هر مسلمان چې صرف دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله و دی باندې دا لازم او فرض دی چې تو په مخ کې یو مسلمان خلق هغه سټیج پروګرام کوي او ته په خوشاله سره شریک کړي. حالانکه پچار دادو چې هغه ته دې خبره نه مانی کا چې ته چې په کې مچار باندې لګیاي مو ایمان غیرت دا نه برداشت کوي زه تو سره په کې شریک شه بلکې ته د دین خلاف لګیاي. دا د هر مسلمان ذمہ داری دو چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې د امر بالمعروف سره چې کله سړی په باندې لګیا دا هغه هم د دې باندې نه مانی کا بجای دې چې ته سره شرکت کوي بجای دې چې دغه پروګرام ته مخکې تشهیر کوي مخکې خلک ته چې پروګرام د فلانکیزوي کې تیاری چې ګلور شو دغه ټوله ګناه سبب ته د جوړې په تو باندې ورسي. او کوم خلک چې دغه پروګرام جوړوي دغه سټیج ولا یا نور داسې قسمه له لعب کې خلک مبتلا کوي چې هغه د منظور نه پسې پوت کیږي یا ګناه کې مبتلا کیږي چې کوم کاس په دغه پروګرام کې شریک دا نو دغه سبب ته جوړ دا دغه ټول خلک ګناه به دغه انسان ته ملوي شي. نو لہذا اپیل دا دغه ټول مسلمانانو نه چې خدای دې پورا د اخر وخت وکسوي مغرب لګیا د میجه مسلمانانو ایمان چیلنج کوي کله د میش په پیغمبر بدزبانیر تکای کله د میش په قران ګستخیر تکای هغه د ایمیجه ایمان ترمامیټر چک کوي چې تاسو کې څومره ایمان پوتې ده. لکه څنګه د میز ذهنونه کې دا غیوا وسوسه ده حقیقت نه ده چې نور مغرب کفار د مسلمان نه ډریږي دا وسوسه ده دا حقیقت مخکې و اوس نه ده ځکه چې اوس د میجه هغه غیرتی مسلمان نه ده پوتې شوی. نو چې کله د میج غیرتی مسلمان نشته نو دا مطلب چې میجه هغه غوندې شي ونی میجه هغه سره برابر یو هغه کوي میجه نه ډریدل هغه ذهنونه کې خوف وا صرف د ایمان په وجه باندې او چې میجه مسلمان سره ایمانی حرارت او ایمانی قوت مضبوط و. کله چې میجه نوجوان خلک هغه په ټیک ټاک کې مصروف شل کله چې میجه نوجوان خلک هغه په یوټیوب کې مصروف شل کله چې میجه نوجوان خلک انټرنیټ دنیا ته لوړل نو هغه نه د ایمان حرارت ختم شل لوړل. مثال کے طور پر چې کله دلته مجمع ته د میجه چې څومره مجمع دلته نوستدو څوک یو منګور اروتري منګور نو میجه کو اچانک ټول منډه کوي چې منګور روان او که چې د باب کې پاتر ته ولګی دا چې دغه منګور کې روح نشته دی لبه ولا شایدا نو کله به زر خو په خندق پیولي کله به بدل خو په خندق پیولي. د غرنګ دی میجه مسلمان هم مثال دا
چې کفار د میش نه ډارېدل هغې ټیم کې چې کله میش سره ایماني روح او قوت موجود و. نن سبا د مسلمانانو نه فوټبال جوړ کړه، کله یو زوی ته په لګاته وي کله بل، ځکه چې لکه څرنګه د منګور نه خپل روح میش ته پاته ولګېده چې نو کله مو په خنده کوشتار کله تو نو هغې ته اوس پاته لګېدل چې د مسلمان چې کوم ایماني قوت او روح ته هغې نه ختم ده، ځکه فوټبال غوندې کله مو ته هلته لګاتر کوي کله هلته لګاتر کوي. دې وجې نه مسلمان خاص کر نوجوان او پلرون په دې خبره باندې غور وکړئ، فکر وکړو چې مو بچای په کومه لیار روان ده. په موبایل کې چې مصروف ده په څه شي کې پکې مصروف ده. دغه موبایل د ډېر فواید دي، هغه فواید چې خلک انسان سوچ نشي نه کوي هغې فایدې بجای دی مو بچای ویلې په نقصان کې په دې سایډ باندې روان ده. د هغې ایماني قوت او حرارت ولې ریس په ریس باندې کمزوره کېږي. دې وجې نه هر مسلمان ادا پچار دو چې هغې صرف کلمه ویلې چې د خپلې زندګۍ باندې کم از کم مقصدان د جامې بعد 2 منټه کښېنه د سوچ پر وکړه چې زه چې د کومه لیار باندې روان یم آیا دا د مو پیغمبر لیار وه یا دا د صحابه کرام یا د سلف صالحین لیار وه، خو چې نه دو نو مانې شئ د لیار نه، نو دا د صحابه کرام د پیغمبر لیار نه دو، په سیده لیار باندې روان شه. دغه دنیا ډېر محدود وخت ده چې مرګ په انسان ترسي د مرګ داسې شی ده چې په دې کې د یو ملک د یو مذهب ولا اختلاف نه کوي، هر انسان ته به مرګ ارسي او دا پته نشته چې انسان ته به مرګ په کوم وخت باندې رسي. نو دا ممکنه ده چې د مو روح هغه مثال کے طور پر د مخکې 3 بجې باندې لیکلی، دا ممکنه ده چې د مو روح په مخکې 4 بجې باندې لیکلی، نو چې دا ګارنټي هغه انسان ته پته نشته، نو انسان ویلې د خپل پیغمبر لیار نه الټا روان ده. نو دې وجې نه هر انسان ته دا پچار ده په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې مغرب لګیا ده د میش په مسلمان باندې څه صلیبې کوي او زه مسلمان په څه کې مصروف یم. الله جل جلاله دې وکړي چې موږ تاسو ټولې ته ایماني قوت او ایماني حرارت په بیا په زړونو کې پیدا کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما كنتم وينشر الرحمة وهو الولي الحميد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.